ابو جهل هلته سازش جوړ کړو دا ابو جهل د پیغمبر دون لوی دشمن دی او د دې دشمنی نه باوجودم د دې خبره قائل دی چې ځان بیمار کم پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زما ته پوست راځي نو ځان بیمار کو او د خپل کور مخې ته غټه کنده جوړه کا غټه کنده جوړه کا او سازش وکړو چې پیغمبر به زما ته پوست راځي او چې کله زما ته پوست راشي نو د کنده کې به وغورځيږي او چې کنده کې وغورځيږي زه به چغې کم چې خلګا دا وګوري دا ځان ته پیغمبر وای هغه د کنده کې پروت دی دا ځان ته رسول وای هغه د کنده کې غورځېدل دی د ځان ته د الله نبی وای او هغه د کنده کې پروت دی زه به پیغمبر پر استهزاء وکم ټوکې به وکم خندا به وکم داسې ظالم الته دا یقینو چې زه بیمار شم پیغمبر به زما ته پوست راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اعلی او جامع اخلاق باندې دا یقینو اوس د کور کې پروت دی کنده جوړه کړی دا بره په کجورو مجورو والا هغه لرګي او سانګې مانګې واچولې او بیغم او دشو او په دروازې کولاو کړی د کړکۍ هغه کې پټ ګوري یو ورځ مې انتظار وکړو دویمه ورځ مې انتظار وکړو درېمه ورځ شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو ابو جهل نه ښکاري چا ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو جهل خو بیمار شوی دی او په کور کې بیمار پروت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عظمت نه قربان شم لویوالی نه قربان شم د شان نه قربان شم د اخلاقو نه قربان شم ټول په زور وای صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان شو د ابو جهل تپوستا او لاره کې را روان دی کنده تر ورسېدلو او چې قدم اخلي کنده کې به غورځيږي چې الله پاک ورته جبرائیل امین راولېږلو پیغمبره نور مخ کې مزه واپس شدل ترا ابو جهل تا کنده جوړ کړی دا لاندې دی غورځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنده تر ورسېدلو جبرائیل امین ورته یا رسول الله مخ کې مزه پیغمبر الته را واپس شو اوس پیغمبر شاته را روان شو واپس او ابو جهل کړکۍ کولاو کړی او باغې کې ګوري چې وې قتل پیغمبر خو بیا رانه لاړو څنګه چې ښکاری د ښکار په انتظار او چې ښکار لاس نه وځي بیا هغه باندې ورخطای راځي منډه وي ټوپ کوي او ښکار قابو کوي ابو جهلم دې ټیم دونه بے اختیار شو او دونه لیونی شو او چې دا ښکار وې قتل چې پیغمبر رانه هغه د واپس شو د کړکۍ کولاو کا دروازې نه را منډه کا چغې وي اے پیغمبر ودرېږه دایم تپوس مې وکړه او پوښتنه مې وکړه تر هغلی واپس مزه او په دې ورخطای کې ښه تیز لاړو درس چې خپل هغه کندې ته وغورځېدم چې کومه کنده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره جوړه کړې وه خپله په هغې کې وغورځېدلو اوس چې کنده کې وغورځېدلو ښځو چغې کې الا زمونږ سردار زمونږ ملک زمونږ مشر د قریشو لوی سردار کندې ته وغورځېدلو ټولو ښځې ورته رامنډې کې چې رابره کړي تاریخ والا لیکي چې دی به څنګه رابره کوي ښځې وي او دې لاندې کنده کې پروت دی ښځو خپلې لوپټې د هغې زمانې چې کوم رواج و صادرې وتړلې ځان غوټې ورکې مضبوطې رسۍ ته دا لوپټو نه جوړه کا او 10-12 ښځې بله ودرېدلې دا صادرې لاندې ورښکته کو حضرت سردار ابو جهل صاحب بره راخېجه هغه چې دا تار ونیول دا رسۍ دا لوپټې د ښځو والا ونیولې هغه وشلېد دا کولاو شو ابو جهل به نیم راښکته واپس وغورځېدلو لاندې نه آواز ورکو وایي دا ستاسو کار نه دی سردار یم گپ ته چې ښځې به مې راوچتئ سړی راولئ پهلوانان راولئ تکړه او بهادر خلک راولئ بیا به هغه ما راوباسي ښځو منډې کې سړي راوسته او سړي چې راغل سړي خو سړي هغې مضبوطې رسۍ راوړې او چې رسۍ به ورښکته کا او میز ته به راوختو رسۍ به قدرتي تور باندې کټ شوه ابو جهل به بیا پرېوتو په درېیم ځل بله رسۍ ور وښکته کا ابو جهل بیا راوچت کو او چې راوچتای رسۍ بیا ښکته وشلېږي ابو جهل بیا لاندې وغورځېږي او اوس ابو جهل ته ګوره چې لاندې په درېیم ځل وغورځېدلو خلکو ته آواز وکړو ای خلکه وایي تاسو ما نشئ ویستی د دې کندې نه به ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وباسي بل مې څوک نشي ویستی دونه پوی ظالم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر راغه او پیغمبر د اخلاقو نه قربان شو پیغمبر وی بالکل مونږ جرګو مرګو ته ځو یو ځای ته جرګې ته لاړو یو سړی ودرېدلو او وایي زه مړ یم خبرې کوي وایي زه مړ یم ما ورته یار ته دونه خبرې کې بیان دې شروع کړی دی او ته وایې چې زه مړ یم څنګه مړ یم چې چا سره مو جرګه وه وایي دا کس نه دی را وایي ده په ما ډس کړی دی
د په کاغذ کې خو زه مړ یم خدای بچ کړی د خو په ما ډس کړی کنه د په کاغذ کې زه مړ یم نو زه مړ یم د مړی پور غواړم داسې خبره و ژوندی وایي زه مړ یم نو ابو جهل نو او د مونږ داسې کوو چې چا سره مو لږه لانجه راشي خدای مو بچ کی بیا و بچ نه یم ستا په کاغذ کې مړ یم تا خو ډس کړی دی ته به ما ته د مړی پور راکې زمونږ د پښتنو دا حال دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق وګوره څونه کریمانه اخلاق دي پته د ورته چې کنده ما ته بار وسته وا پته ورته چې زه پکې غرزولم پته ورته چې زما د بی عزتی منسوبه وا معلومات ورته چې ابو جهل زما ازلی دشمن دی بیا را روان شو کورنا او را ورسېدلو کنده تراغو کنده د پاسه ودرېدلو او خپل هغه عظیم مبارک صادر هغه عظیم مبارک صادر چې هغه صادر باندې د ځمکې آسمان ټول عظمتونه قربان شه هغه صادر لاندې ورخکته کو او چې ورخکته کوي وای ابو جهل چې بار دې راوباسم بیا به ایمان راوړې او یاو جی بالکل بیا به خود پتا ایمان راوړم پیغمبر د عظمت نه ډک صادر ورخکته کو ابو جهل اونیولو بهر راووتو وګونه مګونه وسندل دوړه مړې ځان نه لری کا او دون ظالمو پیغمبر ته وای مونږ ته پته رچې جادوګر په جادو دې را بار کم دونه کمکل شو او داسې ناشنا تکبر وکړي چې راووتو بار سترګې بدلې شوې دغه ځکه ورته وایي ابو جهل